بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجنائز. ويسب تر اوسه پورې دا غمونځ بیانو چې د ژوند سره تعلق په حال الحیات، اوس دا غمونځ بیان دی چې په حال الممات سره وفات شي په هغه باندې کیږي. ابحاث د باب چې دا نه دي بلکې لغوي معنی وایي. جنازه بفتح الجيم چې شي اسم للميت، میت ته ویل کېږي جنازه، او جنازه چې جنازه کټ ته ویل کېږي، او دغه شان نعش چې نعش دواړو اطلاق پکېږي. خجی ابحاث د باب نه دی. اول نمبر ته آداب د محتضر بیانې. محتضر هغه کس ته ویل کېږي چې مرګ ټیم یې رانږدې شي او د هغې دپاره خپل علامات دي. هغه رنګې زیړ شي، خپې وغیره د اندامونه زوړن شي، پوزو د نرمۍ د پوزو د ایسې را لاندې شي. دغه د مرګ علامات دي. نو کله چې دغه شان یو سړي ته مرګ حالت به راشي، مرګ ورته رانږدې شي، صاحب د قدرې یو څو آداب ذکر کړي دي. قبلې ته به ورله مخ کو. د دې دوه طریقې دي. یو دا چې ښي سیټ باندې څنګه چې موږ وده کېږو څملو په ښي سیټ باندې قبلې ته مخ شي، او دویمه طریقې دا ده چې خپې قبلې ته کو، سر ولا لږ راوچت کو، او ملا ته تکیه وغیره کېږدو چې دا سر یې لږ اوچت شي. او چا ویلي دي چې په دې طریقه روح په اسانه وځي. خو دا دواړه طریقې دا بهتره دي په دې شرط باندې چې مړي ته تکلیف دی، مریض ته تکلیف نه وي. اوس هغه غریب ته تکلیف وي په دغه شان کولو باندې، او ته په کوشش کوي چې ورېږه صحیح طریقه باندې د څملو چې مړ شي. دا ښه نه کوي. ښه جي. نو يوجه الى القبلة على شقه الايمن، او به ورپسې دویم نمبر ولقن الشهادتين، شهادتين تلقین به ورته ورکول کېږي. او دریم نمبر کله چې وفات شي نو د زنه به ول وتړو سر سره، او سترګې به ول پټې کو. دا خو کیسې خو قدرې ملا خپل لیکلي دي. مستحب دا ده چې اقربا گاونډین دا داخل شي سوره یاسین، او متأخرینو بعضی فرمایي سوره رعد دی ورته لولي، او بهتره دا د خوشبو هلته ولګي. او څلورم جنوب او حیض او نفسا که ته وځي نو بهتر به وي. اوس تلقین چې ورکو، صورت د تلقین به څه وي؟ په حالت د نزع کې به جهرن ملقن چې دا کلمه د شهادت به وي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، چې مړ یې وري دومره به تیز وي. او تر دې به وي تر څو چې مړ نه ویلي. کله چې مړ یو بیر کلمه ویله اوس به ملقن ته وي، اوس غلې شنور لانجې باندې جوړي، بس خبره ختمه شوه. هغه مړ کلام وکړلو دنیوي کلام به دې ته دوباره وایي، ځکه اخرو کلامي لا اله الا الله نشو له دوباره دی وته وي. برحال تنګو بمړ نه ښه. ورسره مسله دا ده چې ويلقن قبل الغرغره، او درې مدا ده الحاح بنکو خامخا دی وس هو یا لکه زر کوا هو یا نو اب کفر کلمه ویلی لانجه به جوړ کړی هوا کې سړی بور حالت کې. فإذا قالها مرة لا يعيدها عليه الملقن إلا يتكلم بكلام غيرها. فقه ضوابط کوم دي؟ علامه شامیم لیکلي وإذا قالها مرة كفاه ولا يكرر عليه ما لم يتكلم. 378 صفحه. ورپسې یو بل مسله ده چې تلقین دا تلقین چې دا مستحب دی بالاجماع. او بل تلقین د میت دی فی القبر، قبر کې غدي التم تلقین بکی. او دام د اهل سنت والجماعت بنظم مشروع دی. وتويب رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
دا دو تلقین خو ثابت دي په وخت د فوت کې او کله چې قبر کې دي او دویم صورت کله چې قبر جوړ شي غینه پس تلقین نو بعض علماء وایشتا علامه شرم ملالي او علامه شامی وایي بعض وایي نشته دا نه ثابت خجی ورسره مسله دا ومه چې د مړي نه سوال او جواب کله شروع کیږي دوه رای دي ورای دا کله چې دفن شي هم دا صحیح رای ده اشعار ده او دوه مرای دا چې کله وفات شي پزمک په مخ د زمکه سوال او جواب شروع کیږي قبر ته جوړ شي اول رای اشعار ده اتمه مثلا ماشوم نه تپوس کیږي کنه یو سیداره ماشوم نه تپوس کیږي البته پرشتي او ته جواب تلقین د جواب کوي اے الله وتا الهامي تور باندې جواب زده کوي ګرانه خبرې دي نو مخکې راځي واذا مات شد لحيته وغمزوا عينيه کله چې ولسترګې پټي نو وي بسم الله وعلى ملة رسول الله دا دعا بم وي اصل کې آداب او ندار چې خلق دا د مرګ په وخت کې ورسره حاضري ناغه به دا کلمات ویلي شي چې کله ولسترګې پټي بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه امره وسهل عليه ما بعده واسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه او دا کار با ارفق اهله کوي پلار زوی لزوی پلار لا برحل دا زنب ولا زکتړي خلی کلاو پاتینی شي سترګې بزکتړي کلاو پاتینی شي به بدنما ښکاری ورسره د حشرات وردن کېدو یې رمدا دا مسله وشوه دم یو مسله ختم شو آداب د محتضر دیم مسله کیفیت د غسل له مړ یعنی سړی مړ شو اوس به د غسل ورکو ندی کی چې قدرت مولا کې مسلې لیکلي اول لندو باندې غوايو کله چې د غسل اراده وکي نو په یو کټ باندې به واچي یو ورسره دویم نمبر دغه په عورت باندې به کپڑا واچي او به دریم نمبر کپڑے به تیو باسي څلورم او داس ورلو کی دومره د چې مزمزه او استنشاق بنه کوي او که په حالت د جنابت کې مړ شوی واسي غوتینا غاسل چې د کپڑا تاو کې او پوز یو خلول په صفای کې نو صحیح ده پنځم نمبر اوس په پیو باړی درې غسل ورکول دي مستحب ده او د چې کله فارغ شو بس صابون سره به ټول بدن سر باندې لاسونو په ټول بدن باندې بوله بواړی یوش به بغت طرف واړی خې طرف بوله وینځي چلاندې وبتوي لاندې زه پورې وبورسیږي دوا به خې طرف واړی ګس طرف بوله د غشان وینځي درې پیرینځل دي غزي نور کیسه ور سره کوم فإذا أرادوا غسله وزعوه على سريره پکټ کې به چې څنګه به چې نو دې کې مستلقيا على قفاه والاصح انه يوزو كيف يتيسر عليه بهتر ده چې مخامخ یې څملې سری اسمان طرف ته خپې قبله دي شي خو سیدار چې څنګه اسانه واغ شان دي دویمه مسله مستحب ده چې غاسل خسقه سړی وي چې په غسل پويږي درې مداده که یو سړی څه وکتل قبیح کارونه نو خلکو ته نه بیانې او که څه جمیل وکتل به دي خلکو ته بیانې د مړي اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم څلورم مداده چې داترو یو شی دی د غاسل خاصري هغه دی بوغه د اتیل ولا ترنو الوګي موګي بو دل دی غلي کنه اتر دی مګي طاقت سره چې
بدبی دا پیلاو نشي کا تاسو بچ ته مړی په غسل کې شرکت نه کړي بدبی جوړیږي کا دا امام دې ته کې کړي خکه ودا خکار دی هو مقتدیان وغیره سره مزه شپږم مسله خلی پنځمه وېما کم ځای کې چې غسل وکړي غزنه دې پرده تاوي خبر زین کې واچوي کدا جزئیات وایو چې صرف غاسل او څوک امداد کوي غینی او دا غسل واجب دي شپږم مسله کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانانو ته غسل ورکړو نبی علیہ السلام ته ورکړو دي کې اختلاف د چې غسل ولې ورکو نو بعضی وایي چې حدث په وجه باندې استرخاء د مفاصل راشي عمده صحیح رائے ده او بعضی وایي موت نجاست پیدا کوي د دې په وجه باندې دی سرم دلایل شته کجی نو په سریر باندې به واچو اوس به باقي غسل ورکو دي نه مخکې څه بارنۍ مسلې دی اول دا چې غسل ضروری دی چې انساني ورکی ها لکه فقہی ضابطہ ہے غسل میت کے لیے غسل دینے والے کا مسلمان ہونا ضروری نہیں یو خدا شوالا کہ کافر غسل ورکی کافی دا خو که دوباره مسلمان ورکی بہتر دی دیو جن اسپتالونو کې څوک مل شي کافرانی نرسي او غسل ورکی مدام کافی کیږي اور سره دوی مضمون مقصدی خبر میت کے غسل میں زند و کافل ضروری ہے لا مسئلہ ہوا پس اگر کوئی میت بارش میں بھیگ گئی تو یہ غسل کافی نہ ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی ڈوب کر مر جائے تو اس کو پانی سے نکالنے کے بعد غسل دینا فرض ہے ځکه انسان مسلمان ولله غسل نه دی ورکړي اور کول ضروری دی فقہی ضوابط کې دی کا اور سره یو جزئیه دا د خنثا مشکل دی دا رستو بکارو خبر حل به برانیر شي خنثا مشکل له غسل څوک ورګي څوک هم نه ورګي کله چې علامات ظاهر هو سړی او سړی به ورګي او کله خزي علاماتو غالب خزي به ورګي او کو بيخي خنثا مشکل په دې نه لګیدل به نه ورګي تیمم بورلو وای کوم شومي یو له غسل ورکول شي چې ماشوم لخزي او ماشوم له سلیم غسل ورکول شي چې قابل شهوت نه وي مسله دا چې کله غسل ورکول ممکن نه وي څه وزر وي اکسیډنټ شوی اعضاء ټول مات راماتي یا څه مرز وي او بک پیړه وغه ته رچیږي د سکل کېږي نو د دې مختلف صورتونه دي نو اول مسنون طریقه غسل ورکېدل شو غسل به ورکو کوم چر روانه دی وي وبې په دغه طریقه نشو ورکېدل نه مسله نه به وبو واچو د کرونا کې به چولې او کله نه وبو واچولم تکلیف ورکو به به سر تیمم بورلو کو بلکې کم اعضاء باندې وبا چول شو به چو باقي باندې بات مسو کو او که یو عضو باندې مبنه شو چولې تیمم بو کو او که تیمم نه کېدلو بس به مجبوری د امداسي به الضرورات تبيح المحظورات به امداسي خخ کو ورسره مسله دا ده چې دم اوستاني مسله د هغه برانی رشي کله کله د سونی غاخل در الته بیرسوي چې کله دفن کوه را تریا دي کې چې نه ير نشي هغه خې د سونی لګیدل سرګه کې د لیزونه لګیدل دي یا په بدن کې کوم ماشين لګیدل قیمتي هغه سره بچو ورستو میوایو برحال فقهي ضابطه او طهارته ما دام الغسل ممکن غسل باورکو ترڅو چې غسل ممکن وي هنديه کې دي ولو كانت الميت متفسخا يتعذر مسه كفى صب الماء عليه تاترخانيه 136 دغه کوم مثلا چوکړلې دا و اصلو دیم وجعلوا العوره خرقه لکه پرده کول د مړي او ژوندۍ دوړو لازمي ده او دریم کپړې بدیو باسو غسل د پاره کپړې وسل د پکار دي چې صحیح غسل وزي
لاندې ضابطم لیکلي د خرقې دپاره لأن ستر العورة واجب على كل حال که ژوندی وي او که مړ وي خبرو پوهېږو که نه وخت دی ښه اودس به ورلګو ځکه د ژوند په حالت کې غسل نه مخکې خلک اودس کوي مسنون دی اوس به یې وکړو فرق به دی مزمزه او استنشاق به نه کوو که په حالت د جنابت کې وختي مو ویل کپړې به ګوتې نه تاو کړي او پوز او خوله به وله پاکې کړي اوس اول غسل شروع شو الغسل الاول اوبه به پې واړئ په هغه باندې بهتره دا ده چې دام 3 پیري کې اولم یعنی په ټول بدن 3 پیري اوبه واړئ او په کار دار اول 2 پیرو کې صابون استعمال کړي او یجمر سریره وترا د کم کټ دې په کار د چغې ته دونی وته وکي د خوشبو والے لګي وته وکي ګر چا پیره 3 پیري ګرباته ولګي کافي کیږي اومه مثلا وبو بالصدر او بالخرس حرس دا د بوټو نمونه دي په دې سره وبو مضبوطی کې پاکي خراولي نو په کار دا چې وبو باغی کې وخټ کولې شي باغی غسل ورکو چمړې پاک شي ونن سبا د کوم صابونونه وغیرہ دي دغه نه کردار ادا کوي نو دام کافی کیږي نو کدا نو عامي وبم کافی دي اتمه مثلا سر بولوینزو او ګیره بولوینزو ختمي دم یو خوشبودار شی دی پاکی مراولي خو عام د خوشبو ولا صابونی پاغي وینځم کافي کیږي ډیټول صابون دی دې مانم کافي کیږي یو مسله پاتې شو استنجاب ولکو او داس کې کنه ازمن د امام صاحب راي د استنجاب ولکو طریقه به دا وی چې سړی به لاسو ته کپړه واچي چې حرارت نه محسوس وي او پرده په عورت غلیظه باندې وی لاس به وردن نکي ورپسې مسله لیکلې ده قاعده کلیه لیکلې ده ويوزع كل ميت بغسل الا الصبي الذي لا يعقل هر مسلمان ميت چې غسل ورکي او د سم ورلکی اما شوم لا يعقلو دي التبه او دس لا نشتري نیت به ضروری ده کنه کله چې مړی له غسل ورکي نو غسل کې ژوندونو په حالت کې نیت نه دی ضروری نو کمړی له ورکي هم نیت نه دی ضروری څوک چې غسل ورکي هغه نیت دی مړی خو نیت نشي کولای لکه وره هجي مخکې راځي نه مسله ثم يرجو ولا شقه الايسر بس طرف به واړی خیبه رابر شي دا دویم غسل شروع شو فيغسل بالماء والسرد حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي تحت منه لسم مثلا ثم يسجى ولا شقه الأيمن خطر بواري دريم غسل فيغسل بالماء حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي تحت منه تاسو بيجي بدي یو لسم مثلا غسل لبس بکینی او د املا ته بولا ستکیه کیږي چلویږي نه او به ورلا مستحب ده چې په خېټه باندې سدسي الله سره کوي نرم نرم کچیر د څه یوزي نو که ګندګي و طلاق وینځي دوباره غسل کول نشته فین خرج من شيء غسله ولا يعيد غسله رسې بدی او به وچ کی تولیا وغیرہ باندې او به کفن کې واچي او وچ به کی دولسمه مسله کفن کې به واچي دی الله سما د دې مسله پورا روانه ده کفن والا سورلسمه حنود چې دي د اتر دیګه یعنی اتر به ول بصر وګيره باندې واچي او کافور چې دا به ول په مساجد واچي مساجد یعنی تندې پوزا لاسونه او ګټنی قدمونه دغه د سجده په دغه زینو لګي دې به ولواجی او سړی خو زبدي کې برابر دي کجی اوس مسله ده غسل بڅوک ور کوي نو سړی بسلو ته غسل ور کوي او خزي به خزو ته غسل ور کوي
دویمه سړی به ښځو ته او ښځې به سړو ته غسل نه ورکوي. دریمه که چېرې ماشوم قابل اشتها نه و ښځې ورته غسل ورکولی شي او که ماشوم و قابل اشتها نه و سړی ورته ورکولی شي. مجبوب چیرې شی چې کټ شوی او خسی انډي نه به کلفحل پشان دي. مجبوب او خسی بم ښځې ته غسل نه ورکوي. لنډه دا شوله مجبوب او خسی ته بم ښځې غسل نه ورکوي. غوږ شی لکه پنځمه ښځې ته خاوند غسل نشي ورکولی او خاوند او ښځه چې ده دا خاوند ته غسل ورکولی شي خو شرط بداوي چې ښځه په داسې حالت کې که خاوند یې ژوندی وتې وسه کولی شوله یعنی نکاح قایمه وه یا د طلاق رجعي په عدت کې نو که طلاق باین په عدت کې وه بیا ورته غسل نشي ورکولی ښځه خاوند ته. پوهېږئ پې خاوند ښځې ته کتلی شي او ښځه خاوند ته هم کتلی شي. ښه جي شپږم نمبر همدغه شوله چې خاوند یې نشي ورکولی. اووم مسه کولی شي که نه نو خاوند به له دې نه منع کوي چې هغه بغیر د حایله ښځه مسه کړي. نظر ورته کولی شي. اوس متوجه شي لکه نوره خبره که چېرې یو سړی په داسې ځای کې وفات شو چې هلته سړي شته سړي به غسل ورکوي یو صورت. که سړي نه که یو سړی په داسې ځای کې وفات شو چې هلته مسلمان سړی شته نو مسلمان سړی به غسل ورکوي یو صورت. که ډېر مسلمانانو فرض کفایه ده او که یو مسلمان اوس په هغه باندې فرض عین دی. اصل کې د فرض عین د کفایي حکم همدا دی کفایي کا چې کسان ډېرې کفایي چې یو وي په هغه باندې عین کېږي. ښه جي یو سړی مړ شو او مسلمانان سړي نشته دی ټولې ښځې دي البته کافر سړی پکې شته. دا دویم صورت شو بلکې دریم شو. ګوره یو سړی مړ شو ګڼ مسلمانان دي غسل ورکول فرض کفایي دي په هغو سړي به غسل ورکوي. یو سړی مړ شو فقط یو مسلمان دی دویم صورت دی په دغه باندې فرض عین د غسل ورکي. یو سړی مړ شو ښځې دي مسلمان سړی نشته کافر سړی شته ښځې به کافر سړي ته طریقه یاده کړي غسل به کافر ورکي او ښځې به بې جنازه وکړي او بیا به کفن دفن به هم کافر وکړي. درې شو څلور شو درې څلورم سړی وفات شو تشې ښځې دي مسلمان سړی پرېږده کافر هم نشته. لکه په دې کې ماشوم دی ماشومه ویمه ماشومه شته دی نو هغې ته به طریقه وښیي کفن دفن او غسل به ماشومه ورکړي څنګه چې کافر و او جنازه به غټې ښځې وکړي. پنځم سړی د ښځو په منځ کې وفات شو مسلمانان نشته مسلمان سړی نشته کافر سړی نشته ماشومه جنۍ نشته. اوس د ښځو نمبر دی نو که رحم محرم وه اب ورته تیمم ورکړي او که نه وه دا نور یې ورکولی شي پرده به لاس ته به کپړه اچي غسل ختم شو. رسۍ په دې باندې ورسره بله مسله دا ده چې کافر او مسلمان په یو ځل مړه شي نو که چېرې پته لګېدله پلان کې کافر دی علامات موجود وو یا نور څه طریقه وه پلان کې مسلمان دی مسلمان ته به غسل ورکړی شي کافر ته به نه ورکوو جنازه به مسلمان وشي کفن دفن په مقبره د مسلمانانو کې کافر به داسې نه وي. پوهېږئ پې دویم که چېرې پته نه لګېدله مسلمان پکې کم دی کافر کم دی غسل سره به څه کوو کفن دفن جنازې سره. نو که مسلمانان غالب وو غسل بم ټولو ته ورکو کفن دفن بم د ټولو وکړو جنازه بم پې وکړو په ټولو. دریم که کافر غالب وو غسل بم ټولو ته ورکو کفن دفن بم د ټولو په مسلمانانو په مقبره کې وکړو البته جنازه به پې نه کوو. کافر غالب دی کافر باندې جنازه نشته شته دی کافر باندې جنازه د دې یو صورت هم نشته. مسلمان دی جنازه نه د دې صورتونه شته که نه بغات وغیره چې مسلمانان را به شي راته خبره پوه شو.
درې څلورم کافر او مسلمانان مړ شو په دین لګي کافر کم دي مسلمان کم دي برابر دي او شان دي پته مخ کې نه لګیدل 50 مسلمانان دي 50 کافران دي غسل بم وتورکو مسنون طریقه کفن دفن بم مسنون طریقه باندې مفتوی را اداره جنازه به نه کوم اباظ علماء وی دی ولا کفن دفن د پر زیاده بیل مقبره پکار ده دارالاسلام کې کناش اومندل شو پدې لګي مسلمان دي کې کافر دي مسلمان به غنو او دارالکفر کې کافر به غنو کپته نه لګیدل انه هو احکام به جاری کیږي تاسو ورسېدلې خبره مانی مخکې راځي تکفین د رجل اوس درېمه مسله د کفن شوله آداب د محتضرم بیان شو غسلم ورکړو ودا اوس کفن ورکوللی نو یو کفن د سړی دی یو کفن د خزې دی کفن د سړی چې دی دا درې صورت دي یو کفن مسنون دی یو کفن کفایه دی او یو کفن ضرورت دی کفن مسنون سنت کفن درې کپڑے دي سړی د بارا یو قمیص دی گریوان نستونی به کې نه وي یو ازار دی سر نواله تر خپو پوری وي یو لفافه د به د ازار نم لګه وګدي طریقه به دا شي چې لفافه به خوره کی اول بیا به سره پاسه ازار خور کی به د قمیص چې د سوق د کپړې منس کې ولس سورې کړي دا به خور کی مړې به کې سملې او د بل طرف به بیرواړي هغه سوري کې به سر بار کی به ور پسې ازار راون غاړي ګس طرف به اول راون غاړي چې دا خې طرف بر راشي ازار چې دا به سر تر قدمونو پوري به باخره کې لفافه راغونډ کې هغه کې ګس طرف اول خې طرف به بر راولي او سرونه ته ولغټي ورکی به ته کبړه تاوي کې چې نشلي به چې کله خبر دې او بس بری دا کبړه کې لکه ولې شي حکم باندې چې تړلې دی پدې ورسېدل بل کفن کفایه دا دوه کپړې کافي دي ازار او قمیص ازار او لفافه آیو ضرورت دی په یو کپړه کې کیږي چې چرینوري کپړې نه وي خزر بار کفن درې پنځه کپړې دي درې عمده غری کوم چې له سړو وي یو خمار دی او بل ته دا سینه بند دی هادو بس زیتی دي هغه طریقه بدای چې هغه بم اوله لفافه واچو بيبا لفافين پس به ازاري ازار نه پس به بلکې د سیوایا ټولنا اول چې ده کنه هغه به تهبني سینه بند چې وتوایو دا به ولونه والا تر ګټنو پوری به په دې بره لفافه واچو به ازار واچو او دا غینه پس به هغه خمار چې له پټا دا به واچو سر باندې به رچېدلی مخ او سر باندې به قمیصي قمیص به ورواچو اختبه یو طرف بل طرف ته په سینه باندې برکیدو او به وتا ازار وروړو لفافه وروړو وخره کې واغه سینه بند چې هغه او پیرکلک رسېبي او د دیو کفن کفایه دو دي درې دي خمار لوپټه چوا او ازار او لفافه او کفن ضرورت د دیم یو دي تاسو په شولې وسنت سنت در ایو کفن الرجل یا ستې کفن ورکول واجب دي ها په درې کپړو کې سنت ده کده سی ولګو به ټیک دي لاندې لیکلي دي نو اوري کفن ورکول واجب دی یو دا کفن او دغه شان کومي خوشبيني د اصل مال نه منګ ویلو کفن د پند مړی د مال نه بکو سراجي کوم ویلي دین باندې هم مقدم وي کچا سره مال نه نو به کفن د فنزو ور کوي د چا باندې چې د نفقه واجب وا هغه به ور کوي نو کاغم غریب نو به بیت المال نه او که بیت المال نو به مسلمانانو باندې فرض کیږي ابي د کفن على ثلاثه اقسام من کفن السنه وكفن الكفايه وكفن الضروره دا قسمه وکړلې
أغري ألف كفن السنة أن يكفن الرجل في 3 أصواب إزار وقميص ولفافة ورسرا فقی ضوابط کے لیے میت کے کفن پر کسی بھی قسم کا دینی کلمہ لکھنا جائز نہیں بے حرمتی کی گئی آکا پلا پگوتا مانی اولی کی لازم ہے نگنی گنجائش ترے فین اقتصروا على ثوبین جازا دا کفن کی فائدہ پٹکے با واللوو کنو مڑی لا نوام خلق لبا پٹکی نو او استحسنها المتاخرون لمن كان عالما كعالم اغد بارکوي وي به سیدا کفن د بارکمه کپڑا دا نبی او کزلوی برابر ده نبی علیہ السلام تسمینه کپڑا خو خوا هجی کفن چې کو څنګه به کو طریقه مونږ ویلې وکنه واذا ارادوا لف اللفافه عليه ابتدأوا بالجانب الايسر دام ویلې فالقوه عليه ثم بالايمن فإن خافوا ينتشر الكفن عنه عقدوه منغل غټبو لورکی عقدوه ورسره مسله دا کما شوم دیو قبل کی کفن ورکم سیدا اولاندی تکفین الرجل طریقه خو درې د من بیان کړی و او تکفین د خزیغه درع اول بوته درع واچو یعنی قمیص او طریقې دا د خدل دیو چې کوم لیکلی دا دوه کم سی به ولختونه جوړ کو په دې سینه به وترواچو بره د قمیص نه به وته د قمیص نه بره لپټه واچو مونږ هم څه ویلو کنه لپټه به د قمیص نه بره هجی به وته ازار وی او به لفافوي نو کومه طریقه چې مونږ ویلي وقته ده اول باغا سینه بند کیدو به لفافه به ازار به لپټا اخیره کې قمیص نو ټول نول به قمیص کې را بند شي به دا لپټا راشي به ازار کې را بند شي به لفافه کې را بند شي اخیره کې به سینه بند کی شي پوه شوي به دغه طریقې ده څلورم تکفین د خزي وتكفن المرأة في 5 أصواب إزار وقميص وخمار وخرقة تربط بها سدياها أو بل لفافوي فإن اقتصروا على 3 أصواب بهم جائز كفن كفاية فدي عنوان كديما مسألة ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة تمويل ويجعل شعرها على صدرها تمويل تصور سيدري بي څلور مسلې پنځمه مسله آداب متفرقه د مړي ویخته د سر یا د ګيري د باندې ګمنځو اول ادب داده او که څوک ګمنځي مکروه تحریمی ده زینت د ژوندۍ سړی دی دا خو زینت دی ویخته ګمنځول حالان کې مړ دی سړی نوکان به ولنه کټ کو مکروه تحریمی د نوکان کټ کول هاکه زوړندو کټ شوی او کبیم تلری کو سیدا همدغه شان ویخته به ولنه کټ کو نو د سر د ګيري اختبا غمنځونه یو دیم نوکان به ولنه کټ کو دریم د یو زی ویخته به ولنه کټ کو حتی نزیرنا ویختی غټون به کټ کو او څلورم کفن تبا تجمیر کو دونی باور کو قبل ان يدرج فيها وترا یعنی خوشبو او بګا چې ودرې پیری څلور شو پنځم کله چې فارغ شو د نبی به مونږ کو جنازه به کو فائدہ کې لیکلي دي چې مړی ته خوشبو چې ورکول کېږي درې ځینې کې کله چې تی روح وزي او دریم کله چې غسل ورکو او دریم کله چې کفن دفن ورکو او مړی جنازه روانه شاته بسي خوشبو شیندي وېدا نشته او قبر باندې د خوشبو شیندل دام نشته مولانو په قبر خوشبو شیندي وي خوشبو تتللا ټول دالو وي ښه
واجول کې د بمباري وشو لغه مدرسه باندې غټ ظلم شوی او ټول شهیدانو ماشومانو موږ اول ټیم کې ورلو غاړه ته موږ هم کې لاړو نو ډېر بوره حالت او بدبي ویني وي شهدا او بهر حال وینه خو ظاهري توري خپل بدبیم کوي ډېر بوره حالت نو کټونو کې موږ خلکو در سره غون کړ ټوکړي مکړي او بس بره په کپڑے واچولي بدبي جوړو نو به زما ولاړو ما خلکو خوشبو راوړل خوشبو راوړی اورې یې به دې کټونو واچوله دا بدبي ختم شي پر زیبانی وځو به ته منګرالو به برستو خلک ورته ویل خوشبو دې تلله واسمه مشهور شو انا ګزم مخکې کې واچول او کدي سینې زیات نه زیات پیران شاګردانی د مولانو هغه په واچي او کله چې چې دغه نزیم انکار دې نشي کولای خو بس عام طور باندې چې خلکو قبر نه خوشبو زی خورې دي خلک راوړي دا ته قبر خوشبو چي څوک چې قبر خوشبو چي بد دا کوي ولی په قبر خوشبو چي لانجه جوړه غلط عقیده برحال کله چې فارغ شنو زما به د خیر سره مونږ کوو اوس یو مسله ده ذهني موت ورته وایي کله کله ډاکټران وایي دا ذهني تور دا سړی مړ دی زړه حرکت ختم دی خو په دې جدید آلات باندې ول د زړه حرکت جاری کړي اقومي حالت کې غبيخي خلکو ماشينونو باندې ساروانه ده او ذهني تور وایي مړ دی نو دی وخت کې مرګ نه پس خو د مرګ احکام جاری کیږي موږ به جاری کوو کنه به جاری کوو حالانکه طبيبان وی ډاکټران دا مړي جواب دار چې د مرګ نه بس احکام له جاری کیږي چې د جسم یو عضو کې روح پاتې نه نو که د جدید آلات په وجم حرکت جاری دي نو روح لا پاتې دي پیږي ما موت احکام به نه جاری کوو دغه د بنو ګورو چې دی وای مړ دي هجي شپږم مسله الحق بالامامه في الصلاه على الميت څوک به مړي باندې جنازه کوي دغه مسله شروع شوه اوله جزئیه دار چې جنازي مونږ دا فرض علی الکفایه ده کچام ونه ټول ګناګاریږي دا سي ګناګاریږي لکه فرض شي پری دي او که یو قسم وکړو ټول غاړه خلاصيږي ويسقط فرضها بالواحد بلکې که خزي وکي ځان لا بلکې که یو خزي وکي فرضیت ساقطي او مسله دار درېما کچر یو سره مړی ته حاضر شو اوس په د باندې فرض عین د جنازه وکي ځکه یاد ساتي د نه نشي فرضي کفایه کې قاعده ده چې کله خلک ګڼ ویني به فرضي کفایي چې کله کس یو وي فرضي کفایي واجب کفایي سنت کفایي ټول کې حکم ده به دغه حکم چې عین ګرځي که فرضي فرض عین که واجب عین او که سنت عین ګرځي پوهیږي به کبري خود له داسې به ګناګاری کې به صلوا عليه اعلم ان لصلاه الجنازه جنازه لپاره صفت ده شرط ده رکن ده سنن دي صفت سره حکم هنا فرض کفایه د وخت مو ویلا قصوک انکار کوي کافر کیږي او شرط سره شپږ شرایط دي ورلا دا به موږ وایو ان شاء الله لا ډیر دي یو دا اسلام د میت کافر باندې جنازه نشي کولای طهارت غسل دي ترزونی ورګړې غوړي به جنازه نشي کولای خاور دي قبر کې کې خود له خاور به نه دی اړولي غسل نه دی ورکړې او جنازه کړي دوباره دی روبه سی به د غسل ورکی خطا شوم دسي اول شرط دی چې مسلمان به کافر باندې جنازه نشته دیم شرط غسل به وته ورکړي پیږي په غسل نه ورکړي جنازه به نه کوي که قبر کې خو او غسل وته نه ورکړي ورو دی بس غسل لور کی جنازه دی په وکی او که خاور پیړاولې وي به دې پریدي به دې په قبر جنازه وکي او که مخ کې کړي شوی ده دریم حضور مړې به حاضر وي کا زموږ د حنا په بنس باندې غایب جنازه نشته نن سبا خلک بدعت کوي سي د
ټي وي او د اخبارونو راتلو د بارو پلان کیږي کې جنازه غیبانه جنازه وکړه پلان کیږي کې موږ دا شيوخ یې غیر که تاسو خو حنفي دا حسین ده بهم کې درېمه وضع پکټ کې وچی سواری باندېو دا ټیک نه ده کټ کې سواری نه بیره کوزي څلورمه چې مړې به د امام مخې ته یا څه حساب مخې ته نو که د مونږ کوون کې مخې ته مړې نو جنازه نه کیږي شپږم قبله طرف ته به مخې ته مونږ به قبله ست طرف معنی کوي سنن درې دي تحمید به وي اول تکبیر نه پس دویم کې به ثنا وي تحمید او ثنا به وي او به دعا وي طریقه به دای تاسو لګو ګورئ په جنازه کې رسول راځي دو فرض دي دوا ارکان دو دي یو تکبیرات اربعه دي او یو قیام دي اول به تکبیر وي وي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وجل ثناؤك نشتر سيئك او به چې کله دویم تکبیر وي به درود شریف وي کم چې مولا ورتللو دا منځ ولا درود ابراهیم بهتر دی او په دریم تکبیر سره به دعا وکي کومه دعا چوا خاصه دعا نشته لکه سړی دی دا دعا وایي او خزر دا وایي اصلي ونی دي په یوه په دې معنی ماشوم دی که غټ دی بالغ دی کنه بالغ قصه وازونه کوي کنه برحال که خزا یا سړی وی بالغ وی اللهم في حينا وميتنا دی وی او کنه بالغ اللهم اجعله لنا فردا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا او هادي مؤنث توي او که مذکر ته ها ویل او مؤنث ته هو ویلم ټیک ده مېت ته راځي کو او مؤنث په صورت کې نفس ته راځي کو خبره نشته ها داسې به زی وازونه نه دي پکار برحال ارکان دو دي یو تکبیرات دي او یو قیام دي بعضی خلک غاړي د ولاړې موږ له نیت ناراضي نه غنیت بګشته دي نه نو اني دي څنګه دي نویت ان اودي لله تعالی اربع تکبیرات صلاه الجنازه د افخام یاد کړی او سلام به چواله د دې چې د صورت یاد کړی وای خو پزول شیو او دې غره کول بل چې ته چاته زده کیدا او سره دا ول شي دي نو موږ لنیت ناراضي خلکو زین کې دومره غلطه مسله چولې ده او به بعضی څوک موږ له غدوان راځي خو می وایي کنه چپ کې ودرېګا عام دعا وایي کنه کغم نه درځي چپ ودرېګا رکن خو دوی یو قیام دی یو تکبیرات دی خو بس امام الله اکبر ویلو تیم وایي خبره ختم خجی کوم مړی الټو سر خو سر طرف ته نو بیم جنازه کې خدا سے خانه ده وګورئ دا الحق بالامامه في الصلاه على الميت تاسو لکبر وګورئ چې کوم امام دی د ملک ټول ډیر حقدار هغه دی ترڅو چې هغه جنازه کې بل څوک نشي کولای ولی نشي او به دغه به قاضي دی به دغه نائب دی به قاضي دی او به د جامع مسجد امام دی هم کې چې جمعې مونږ کیږي دا د ولی نه مبذل دي دا څه چې ما وویل او به د محلي د جماعت امام دی دا مقدم کول مستحب دي خدا الله چې ولی ددنه ولی نه دا بهتر وي او د ولی مقدم کول دغه څلورو نه پس ته واجب دي نو څلورو نه پس د محلي امام دی او ولی دی کوم مقدم کو نو کچری د محلي امام د ولی نه افضل علم تقوا کی مستحب د چا مقدم شي او که برابر وي ته دا ولی افضل به واجب د چې ولی مقدم شي تاسو ویږئ دا مثلا دروته توجه جی توجه امام یا دغه نائب قاضي یا د جامع مسجد امام جنازه وکړه کده ولی اجازه نوم دوباره نشي کولای اوس مسله پوهه نشو ځکه افضل وکړه هاکه
محلي امام د ولی په اجازه توکړه ها دا مرسل وایا بهم ولی دوباره نشي کولای دریم بل یو سړی د ولی په اجازه باندې وکړه دغه په موجودګۍ کې بهم ولی به نشي کولای امام دغه نائب قاضي او جامع مسجد امام نه علاوه چا د ولی اجازه نه غیر وکړه ولی دوباره کولای شي به ولی کې به کوم یو ولی نو الاقرب فالاقرب خبره ده دومره ده چې اصل د جز نه بهتر دی پلار د او نیکی پلار بهتر دی به چې نیکه بیډر نیکه څه ورځه هغه نو به صنف اول تراشو زوی وسه کنوسه او به ورونه او به ترونه دغه حساب کتاب دی کم ترتیب چې نکاح کې دی کا یعنی اصل دا په جز باندې مقدم وي پته لګي ورسېدل کنه دا ترتیب د نیر نشي خلک بده کی غلطی کی نو اول با امام وی داغه نائب وی قاضي وی او د جامع مسجد امام د دې ټول مقدم کول ضروری دی دا د ولی نه مبذل دي کو دی وکړه ولی دوباره نشي کولای او پاتې شلو د عام مسجد امام او ولی نو کچري ولی ته بهتر یا برابر تقدیم د ولی واجب دی یعنی حق دغه وجوبي حق دی کغه بریدي به خبره ده وجوبي حق دی څوک دې نشي خستله حتی چې بل څوک یو کې هغه دوباره کولای شي او کچري امام ته افضل او به امام افضل مستحب د چغه مقدم شي ترتیب خو نه یریږي کنه واول الناس بالامامه عليه سلطان ان حضر فإن لم يحضر فيستحب تقديم امام الحي ثم الولي دائما مثلا فإن صلى عليه غير الولي والسلطان عاد الولي ولي بياده کې خدا قسمه وکړه لاندې لیکلي والاولياء وللترتيب المذكور في النكاح يعني فقهي ضابط کې يعني اصل میت جزء میت سے مقدم ہے اصل میت چې ده جزء میت باندې مقدم دي نکاح ترتیب دغه ده عاد وإن صلى عليه الولي ولم يجوز ان يصلي احد بعده دا یو مسله شاله هيات ساتي زمون خلک داسې کوي ولی موجودی جنازه کې نه شریکيږي دلته به خبر کې ابه چکري دلال شیر دی ولی دوباره کې دا ټیک نه کوي منګال د ویلو تیمم په باب کې تقریبا کم بابو مخکې ساته کم باب کې درشي کنه تیمم ولو کم یو حالت موږ دا مسله کړی و چې په اجازه د ولی وشي ولاړی او دوباره بیاغه کې غیر دوباره نشي کولای مخکې راځي او کولی او پیر وکړه نو دا مثل اولیاء دوباره نشي کولای زی وکړه نور زماني دوباره نشي کولای لم يجوز ان يصلي احد بعده حديث درما فإن دفن ولم يصلي عليه دفنش منذ بنده شوی صلي على قبره الى 3 ايام خو مفتبیر اداره درې ورځې قید نشته تجربه کار خلک به وای چې مړې پړسېدلې رجېدلې نه دی نو دی کی ګر څومره ورځې تیری شوی او کرجېدلې دی به دی پنه کوي ولا يصلى بعد ذلك سلرما ويقوم المصلي بحذاء صدر الميت دم ویلو زمونږ د حنا په بنسبت باندې د خزي او د سړي سینې ته امام ودرېږي البته کچری یو جز امام ته مخامخم کافر جنازه ادا شول او کبي خینه نو به جنازه نه کیږي وهذا على سبيل الاستحباب والا فمحاذاه جزء من الميت لابد منه مخکې راځي وم نمبر کیفیت د صلات علی المیت دا وخت ما بیان کو ورکنها شیئان یاد ساتي رکن دو شین دي علامه شامی وي التکبیرات والقيام 3-15 نمبر صفحه والصلاه ان يكبر تكبيره يحمد الله تعالى عقيبه ثم يكبر تكبيره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي عليه الصلاه والسلام حديث الاعمال موقوفه والدعوات محبوسه حتى يصلي علي اولا واخرا اول او اخر چې درود نه ویل شوی به خزوړن دي دعاګانې دا هم دعا د مړي لپاره ثم يكبر تكبيره ثالثه يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين
اصل دعا ده کنه د دعا طریقه دا د اول بزان له دعا غواړي چې ته ستا دعا قبول شي ستا بخشش وشي ته پاک شي وس بخلق له دعا کې به میت له بیان مسلمانانو له او دا قران نه ثابت تر چې ول ځان له دعا ده ګور ربنا اغفر لنا ولوالي اخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولأخي ټول کې ول دعا ځان تر وليس فيه دعاء مؤقت دا خبره فکراله لکه په دې دریم تکبیر نه پس اول تکبیر نه پس خو ثنا ده دویم تکبیر نه پس درود ده دریم تکبیر نه پس دعا ده وليس فيه دعاء مؤقت خاص دعا به کې نشته چې خامخا باغوي وان تبرك بالمنقول فحسن اغدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اور سردام راغلی اللهم ان كان زكيا فزكه وان كان خاطئا فاغفر له وارحمه واجعله في خير مما كان فيه واجعله خيرا يوم جاء عليه هذا اذا كان بالغا عاقلا دالو کچری صغیر او یا مجنون چی کنه مجنون هم ګناګار نه اللهم اجعله لنا فرتا واجعله لنا زخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا او کچاله د دوغای نه ورتللی اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات دی وای جهر باندې کوي بدواګانو کی اخفاء وکي په خبره پیګو کنه ثم يكبر التكبيره رابعه صدرم بوكي وبه سلام عليه ولا يرفع يديه الا في تكبيره الاولى سر التكبير الاولى کې بلا سنو چته دې سره لګي مسلې دي وقت ویلی درجزل شرائط والی میت پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی میت به مسلمان وی نصف بدن نبزید دیم دسی بوایو چې ژوندې به پیدا شوی یا چې کله پیدا کېدل د نصف بدن نزید چروته واغه پورې ژوندې ورسته مل شو نو که نصف بدن نزید نیم بدن روته مل شو یا د نیم نه کم روته مل شو یا خېټه کې مړو به جنازه نشته ښه په دې خبر ورسېدلې او دریم د نعش اکثر یې سبب موجود وي نو کني مېسا یا د نیمه نه کمی موجوده و جنازه به نشته د نیمه زیات موجود یو چا ویل دي کني مېسا موجوده و سر ور سره به هم به جنازه کو او کني مېسا و سر ور سره نو یا د نیمه نه کو به جنازه نه کو همدغه شان باغی بنوي باغی نه مراد دي چې په وخت د بغاوت کې مړ شي توبه لانی استلی ډاکو بني په وخت د ډاکی کې چې مړ شي هغه مراد دي کورس مړ شي جنازه به کوم دغه شان د والدینو قاتل بنوي پنځم نمبر پاک بويخه غسل یا تمام به ورکړی شوی وي شپږم زمکه باندې به کټي خولل شوی موږ ول سواری باندې بني وم مخامخ وي اتم نمبر موجود به غایب بنوي او نهم نمبر یو بیره به جنازه نه شوی کې یو بیره جنازه شوی و دوباره به جنازه نشته مونږ په قصه وکړه امام نائب قاضي او جامع مسجد امام یا یو ولی کړي و یا د ولی په اجازه شوی و یا د ولی په موجودګۍ کې شوی و دوباره به جنازه نشته او که دا ونه وکړي ولی نه موجود به ولی دوباره کولای شي او لسم نمبر منسکون کو با د جنازې نیت کړي هغني کړي به جنازه نه کیږي خجی څلورم تکبیر نه بس دعا وای کنه به وای نو بازي وای دعا به وای او بازي وای نه به وای سیده چې نه به ډایرکټ به سلام وړي سلام اړول کې به د میت نیت نه کوي ها څنګه چې به مونږ پاره کې امام نیت کېدل ته بداسي نه ولا يصلى على ميت في مسجد جماعه مسله د جماعت کې با جنازه نه کو مسجد کې د دې صورتونه دی ګوره مړی په جماعت کې ټول خلک سره د امام بار ولاړ دي صحیح مکروه ده دا لا چې بغیر د عذر یې کا مړی بار د ټول خلک سره د امام په جماعت کې دی به مکروه ده
مړی بار د امام ور سره بار دی ټول په مختارین جماعت کې دی به مکروه ده مړی بار د امام بار دی بعضی مختارین ور سره بار دی بعضی جماعت کې کوم چې جماعت کې دی به مکروه ده مړی امام جماعت کې نور بار دی به مکروه ده لنډه دا د څومره صورتونه جوړې کنه جماعت کې مکروه ده خدای له چی عذر نوي که عذر باران وغیرہ به جماعت کې کولای شي عیدګاه کې بهر حال صحیح ده کا لا جزئیات وایو بس به بس کوم سب لوگ کی نماز جنازه کولای شي کنه نو کپاکی کولای شي په کې خبره نشته ک ګندۍ لاندې طرف یې ګندۍ لاندې طرف او د بره په ودرېږي بهم کولای شي ځکه لابس خو نه کنه اوس مونږ ویلي کنه کوم شي چې ګندۍ کومې ست ولاړی هغه ست چې پاکي بس کافی ده دو صورت دریم ک ګندۍ او بره یې ګندۍ کبيري به خو کړی وي او کربره په ولاړ وي کوم چې ګندو پاغي باندې ایسره قدم جنګیدلو به د جنازه نه کی پاکوالی ضروری دی دا نور به وایو نور پیسې پاتې دي کا به کوو د خیر سره